نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله العظيم سورة بقرة دیم پارا یوسل شپږ اتیایم آیت دی مخکې آیتونو کې الله رب العالمین د طرفنا د رمضان د روزو مسئله بیان شو. پس په دې آیتونو کې د رمضان په میاشت کې ابتدایي چې کوم احکامات د هغې نسخه او د اعتکاف مسئله ذکر کړي. صحابه کرامو نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو که چېرته الله جل شانه موږ سره نږدې وي نو چې موږ په مزه مزه دعاګانې وکړو او که الله جل شانه زموږ نه لرې وي نو چې موږ الله پاک ته چغې ووهو. الله رب العالمین آیت کریمه نازل کړو چې تا نه زما بندګان زما باره کې تپوس کوي دوی ته ووایه چې زه تاسو سره نږدې یم. نبی علیہ السلام الله پاک د آیت په دغه مقام نازل په بل آیت کریمه کې الله پاک فرمایي هو معکم اینما کنتم زه تاسو سره یم چې چېرته هم تاسو یې. او بل ځای کې الله جل شانه فرمایي چې تاسو درې زه د سره څلورم یم څلور یې پنځم در سره دغه شان الله رب العالمین قرآن کریم کې بیا بیا ذکر کوي. الله جل شانه په اعتبار د ذات او د علم د دواړو سره د بندگانو سره نږدې. البته الله جل شانه په مکان کې داخل محتاج هیڅ چیز ته نه دی. الله رب العالمین د زمانې نه د مکان نه د احوالو نه د اطرافو نه د جسم نه او د صفتونو د جسم نه الله پاک دی. الله جسم نه لري هیڅ چیز ته محتاج نه دی. ټول مخلوق الله پاک ته محتاج دی. الله د هر چا سره دی په اعتبار د ذات او د علم دواړو سره. نو فرمایي چې تا زمانه دعا غواړي زه ستاسو دعاګانې قبلو پکار دي چې تاسو زما احکامات ومنئ ایمان په ما باندې راوړئ هدایت به قبول کړئ. بیا ابتدا کې مسئله دا وه چې کله به رمضان روژه راغله نو د رمضان په میاشت کې د شپې به د خپلې بیبي سره نزدېکت کول بند. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر کی حدیث د بخاری شریف او دا شان په دې مسئله باندې موجود دی چې ابتدایي مسئله دا وه چې د شپې به خوراک څښاک جماعت ته جایز وه خو په شرط د دې چې ته به اوده شوي نه وي. که اوده به شوې ستا سبالنۍ روژه به بیا شروع شو نو سباله به دې هم روژه وه. دغه شان یو صحابي و د هغه نوم قیس ابن سلمه رضی الله عنه هغه د ورځې مزدوري وکړه کور ته راغی بیبي ورته تیاری درته کوم په دې دورانیه کې دې اوده شو بله روژې شروع شوه سباله بیا کار ته لاړه محنت مزدورۍ ته هلته بېهوشي پرې راغله. الله جل شانه دغه حکم ختم کړو چې د ماښام نه بعد که تاسو اوده کېږئ او که نه اوده کېږئ خوراک کوئ څښاک کوئ تر دې چې صبح صادق راشي تاسو ته خوراک څښاک هغې پورې اجازه ده. اوس دې ځای کې دا مسئله تفسیر جلالین هم لیکلی دا د هغې جلالین شریف حاشیې هم لیکلی. عبدالله بن عباس یې هم ذکر کړی دا چې نبی علیہ السلام فرمایي ابتداءً مسئله وداسې چې د شپې به دې په روژه کې خپلې بیبي سره نزدېکت نه شو کولی. د شپې به چې دې اوده شوي ماښام نه بعد تا بیا خوراک څښاک نه شو کولی. نو دا مسئله قرآن کې نشته په حدیث کې شته. قرآن کې داسې نشته خو په حدیث کې شته. د دې وجه زموږ د مسلمانان ایمان دا دی چې قرآن سره په حدیث مني دا ضروري دی. قرآن سره چې حدیث نه مني مخصوصات کې مثال دا شي لکه د ټانګې چې دوه پلونه دي نو یو پل باندې ټانګه نه ځي دواړه پلونه به ومني نو ټانګه به چلېږي. نو د اسلام او د شریعت ګاډي چې چلېږي دې سره به قرآن سره د پیغمبر علیہ السلام احادیث منی. که ترکمې تا حدیث نی منلی نو ته به یوازې په قرآن کریم باندې ایمان هم نشي راوړی. نو دې ځای کې رد دی په هغې خلکو چې
چې هغه قرآن نوم یادي او د حدیث نه انکار کوي لکه نن سبا دور کې د بې ایمانه خلک ډېر شوي دي هغوی وایي صرف قرآن منو حدیث ته ضرورت نشته منکرین حدیث لکه د منیر شاکر مرتد علیه اللعنه چې کوم جماعت او کومه ډله ده خصوصا نو د هغې مثال مې تاسو ته دې ځای کې دا وګوره په شپه کې خوراک څښاک بند و جما بنده وه دا په حدیث کې قرآن کې راځي چې اوس مې راته اجازت وکړو چې کوم شیز بند و په حدیث کې دي اجازت چې ملو شو دا په قرآن کې دي نو چې ته حدیث هم ومنې او قرآن هم ومنې نو په مسله به پوه شي او که تا حدیث نه منې نو ته نه پوهېږې چې مخکې څه بند و چې اوس اجازت ملو شو ولې مخکې بند وسو نو حدیث کې دي چې بند وکړه او قرآن کې راځي چې اجازت به درکړو نو اجازت کله ملو شو چې مخکې خو بند وکړه اجازت الله پاک ملو صحابه کرامو کې صحابي عمر فاروق رضی الله عنه او کعب ابن مالک رضی الله عنه دی په رمضان کې د خپل بیبي سره جما وکړه کله چې لا اجازت نور راغله او سهار زر زر نبی علیہ السلام تراله دې زمونږ غلطي شوې ده بیگانه پوهتیا سره مونږ دا غلطي شوې رمضان روغه میاشت نو نبی علیہ السلام تراغله چې دې څه طریقه به اوس د معافي وي په روژه کې مونږ بیبي سره جما کړې ده ګوره حدیث نو الله جل شانه آیت نازل کړي چې ټول شپه تاسو ته اجازت هغه اجازت چې مخکې نو اجازت ملو شو مخکې بندیز او پابندي او پابندي ختم شو نو پابندي په کوم ځای کې ختم شو قرآن کریم کې ختم شو پابندي کوم ځای لګېدلې وه په حدیث کې لګېدلې وه نو حدیث به مني او قرآن هم به ومني دا کوم بې ایمانه خلک دي دوی د سره په قرآن نه پوهېږي ځکه دوی د حدیث نه انکار کوي که کله دوی په قرآن پوهېږي یو آیت کې د حدیث باقاعده حجتیت موجود دی خو چې حدیث سترګې بندې دي دا ځکه نه ښکاري خوراک څښاک کوئ تر هغې پورې چې تاسو ته سپین تار د تور تار نه ښکاره شي یو صحابي د شپې د کېدو خپل سر ته یې لاندې دوه تارونه کېښودل سپین او تور شپه کې راپاسه دې ویې کتل چې کله ښکاري که نه ښکاري نو هغه وخت کې خو رڼاګانې داسې سیسټم یې نه وي نه ښکاري نه ښکاري سهار شو الله پاک دا ټکې نازل کړه من الفجر چې تور تار او سپین تار نه مراد سحر دی صبح کاذب ختم شي صبح صادق راشي د سحر مسله د تارونو مسله نه تاسو روجي پوره کې تر شپې پورې چې څنګه ماښام ور پریوتو شپه شروع شو اوس تاسو روجا ماته کې د روجي ټیم هم بیان شو او بیا که کله تاسو اعتکاف ته کښېناستئ نو د اعتکاف په دوران کې به د خپلو بیبیانو نه ځان ساتئ نو نور درته اجازت دی خو د اعتکاف په دوران کې مسله اجازت درته نشته الله پاک فرمایي دا زما حدود دي د دې تجاوز ونه کوي په دې باندې عمل وکړئ نو دې ځای کې نن موږ تاسو دا مسله وویله چې الله پاک د هر چا سره نږدې په اعتبار د ذات او د علم دویمه مسله مو وویله چې حدیث به منې د قرآن سره که دا دواړه نه منې نو په دین باندې عمل او ایمان چاته هم نشي راوړي او د هغې دلیل په دې ننني سبق کې تاسو ته بیان شو نو فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ او هر کله چې تپوس کې ستانه پیغمبر علیه السلام زما بندگان زما په باره کې پس یقینا زه نږدې یم اجیب دعوت الداعی اذا دعانی زه قبلوم دعا د دعا غوښتونکي عبادت کوونکي عبادت اذا دعانی هر کله چې مانه دعا غواړي زما عبادت کوي فلیستجیبوا لي پس پکار چې دي زما پیغام قبول کی احکامات به امني وليؤمنوا بي او پکار چې ایمان نوړي په ما باندې لعلهم يرشدون د پاره دي چې په هدایت باندې شي وحل لكم ليله الصيام الرفث حلال کړی شوستا ستا د شپې د رمضان جما اعلان نسائکم د خپل بیبیانو سره عزت اجازت ملو شو نو مخکې اجازت نو ځکه ملو شو خدا بیمانه خلق نه پی هن لباس لكم وانتم لباس لهن دا بیبیان استاد پارا پرده دا او تاسو دوی دا پارا پرده علم الله انکم کنتم الله پاک بیگی یقینا تاسو
كنتم تختانون انفسکم تاسو خیانت کی خپل ځانونو سره فتاب علیکم بس الله پاک رحمت نازل ک پتا سو باندې وعفا عنکم او تاسو ته عفو وکړه چې پروژه کې دوه صحابه د خپل بیبيانو سره جمع کړي و الله فرمایي معاف کړي اجازه نو ځکه الله جل شانه دا غینه پاتې دي اجازه تمر کما کی وکړه فالآن باشروهن پس اوس تاسو د خپل بیبيانو سره جمع کوئ وبتغوا ما كتب الله لكم او تاسو ولټي هغه بچی چې الله پاک تاسو لپاره په جمع کوم مقرر کړی دي وکلو تاسو خوري واشربوا اسکي حتا تر دې پوری يتبين لكم الخيط الابيض چې ښکار شي تاسو سپین تار من الخيط الاسود د تور تارنا صبح کاذبنا د صبح صادق ښکار شي من الفجر چې سحر دي ثم تم الصيام الى الليل بیا تاسو پورکی روزي تر شپې پورې ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد او تاسو نزدېکت پکې د خپل بیبيانو سره حال دار چې تاسو اعتکاف کوونکي په جماعتونو کې تلک حدود الله دا حدود الله پاک دی فلا تقربوها پس تاسو دې ما تول ته منځ کیږي کذالک یبین الله لكم كذلك يبين الله ذلك بيان الله پاک آیات خپل آیاتنا للناس لخلق الپارا لعلهم يتقون الپارا دي چې دا خلق ځان بچ کړه الله دا نافرمانه نه واخذوا الحمد لله